نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. زمونږه نننۍ خبره ډیره دلچسپه ده. چیرې زموږ د زندګۍ مقصد څه دی؟ په امریکا کې چېرته دا دې ته پرپز اپ لایف وایي. نو عملګري خبره کولی موږ په دې ډسکشن کوو چې یاره وټ از یور پرپز اپ لایف، ستا د زندګۍ مقصد څه دی؟ نو د اویاو کالو یو بوډا ارتوپیډیک سرجن و، نه په جړا شو. نو ما ورته ویل چې ولې؟ وی چې زما 70 سال عمر وشو او زه ارتوپیډیک سرجن یم، ډېر شی پیسې مې وګټلې، خو لا تر اوسه چېرته ما په دې سوچ نه وکړې زما د زندګۍ څه مقصد دی. تاسو دا خبر وکړو نو زه حیران شوم چې زما د زندګۍ څه مقصد دی. نو مقصد زندګي داسې دی چې اکثر خلک د دې نه ناخبره او خلق چې څومره وایي زما پورې ټول موږ دروغ وایي. زما د زه ولې ډاکټر یم چې خلکو خدمت وکړي، مړه دروغ وایي. په بلوچستان کې سیلاب راغلی دی او ټولو خلکو ته ضرورت دی، ته خو زه نه وایي چې خلق د خدای بندګي نه کوي، د ځان بندګي کوي او د خلکو اکثر وخت د رزق په تلاش کې دی چې پیسې وګټي. او خلق چې دی د رزق په ځای باندې بیا د رزق انبارونه لګوي، خزانې ډکوي. حالانکه الله ته ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. ته لیونی شوی خو نه ته ماله ډوډۍ راکوې، ولې زه بابا یم؟ دا باباګان نه دي، دې باندې خلک ډوډۍ ږدي. پخوا به موږ کوړی کېښودو نو مراد بن پوره کېدو. دا له پخوا نه به را روانی دې پیرانو له هم څه دغه وړې لکه څه ګفټ په لوړې نالو به دې کار کېږي. نو الله وایي چې ما اريد منهم من رزق، ما له دې سره مه برابر کوه، ځکه چې زه نه غواړم، زه ستا نه دغه نه غواړم چې په ما باندې ککوړی کېدې. وما اريد ان يطعمون، زه خو د سره خوراک ستا نه اډو غواړم نه. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، خوراک خو دله موږ درکو، ته لیونی شوی په دې ما غولی. موږ وایو که نه میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی. وی دا خو شاعر ویلي، ته ایسې وایې وی د دین سرفرازی نه، خو که ستا زوی نوکر کېده جو به پی ټی آی کې شاملېږي. ما ته پته نه ده. میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کې سرپرست. خو تاسې خبره ده کې ما به نه غولی په دې باندې. یو بل شاعر و هغه د دې نه ډېر ښه ویلي وی ګوره یو خبره ده، زه درته رښتیا خبره کوم، یو بل به خفه کوو نه. وی خبره دا ده چې ته چې یې که نه، تا چې کم کارونه کړي دي نو وایي چې کیا کہیں څه به ووایې که نه، احباب کیا کارې نمایا کر گئے. خلکو څه کارونه وکړل، څه موږ ټولو دا کارونه کړي، دا سړی په موږ ښه پوهېدو. بی اے کیا، موږ ټول شمشیر بابو زه خپل بی اے و، زما خپل و، نوار خان خپل بی اے و، موږ بی اے وکړو که نه بیا چلو شو. نوکر ہوئے، دا مبارکۍ پیلو. نه زما په دې موبایل کې اوس هم یو 2 میسیج دي چې مبارک شه، زه پاس شوم. دې ته بی اے وایي، جو بله ورځ به راته جو هغه راکړي چې نوکر ہوئے، نه بیا به څه وایي پنشن ملی. نه پنشن ته چې موږ درې واړه ته چې پنشن میلاو دی څلورو ته او جو دغه ته میلاوېدو والا دی. پنشن نه پس بسئ اور مر گئے. څلور مقصدونه نه دي؟ بی اے کیا، نوکر ہوئے، پنشن ملی اور مر گئے. د شاعرانو له خدای صلاحیت ورکړی، دې سړی په خبره پوه کوي. وایي هسې اخوا دې خوا به نه وایې، ستا د زندګۍ مقصد خدا دی چې بی اے به کله کوم، دار چې خپل بی اے دی. او بیا دې مقصد دا دی چې څنګه به نوکر کېږم. نه هغه وایي چې جنډه بدل کړي نو موږ به دې نوکر کړو، یو جنډه هم بدل کړي بیا نوکر نه کړي. په ما پسې راغی، ما ته مال دا زوی ولګوه، ما یې څه کړي دي؟ وی ایم اے اسلامیات هم کړي دي او ډېر زیات خلک دی. او هغه بل ورځ د دغه نه د جماعت نه په پی ټی آی کې شامل شو. نو ما یې بی اے کیا، نوکر خو یې هغه هم بیا نه میلاویږي. نو چې نوکر خو یې نو هغه بیا ورته څه وایي پنشن میلي. بیا موږ ټول وایو وی هلکه ولې د ایډوانس دغه واغس ریټایرمنټ؟ یاره وایي په دې پنشن څه پابندي لګېدو واله ده. وایي که نه خلک وی وخت نه مخکې ایډوانس واغستو. نو ستا د زندګۍ مقصد چې څه دی، هغه دغه اکبر الابادي وکړو، څه هغه ته ښه پته وه، هغه یې پنشن ملي، او اوس یو شی پاتې دی اور مر گئے.
نو زه که ریټایر شم نو زه خپلو ملګرو نه تپوس کوم همتا ته څومره وخت پاتې دی نو مقبرې والا زما نه تپوس کوي تا ته څومره وخت پاتې دی ما یې ولې ویل دلته به نه راځې او مرګ یې پرې کوم مقبره چې موږ ځو دا مقبره موږ ته آواز کوي وایي چې لکه ستا وګورې سرورم سټیپ دلته دی نو اور مرګ یې به ته به بیا دلته کله راځې ستا غوره زندګۍ مقصد او هغه بیا چې دغه ویلو چې علامه اقبال ویلو وی ګوره ته لیونی شوی ته خو ټوله ټریکټر چلی چې ځمکه خام واره کړم نو هغه یو سړی کور یې جوړ کړی نو کډه ول نه راوړه موږ به ټوله کډه ول نه راوړو یاره وی هلته ځمکه واغسته نو چې بل اوس خبر شو بله نو واغسته نو هغه یو سړي ما ته خبره کولو سو پادشاه خدای دې وبخي نو هغه وی یاره زما په خپله پوله په خوا کې د بل سړي ځمکه خوښه نه چې بل سړی رانه اخلي نو هغې بل ورته ویلې د هغې پولې نه خو بله پوله نه دا ته چې کومه اوس والې نو دې نه به خو به بله پوله یي که نه نو هغه اقبال غالبا ډېر هوښیار و رحمت الله علیه نو هغه وی نه تو زمین کے لیے ہے نه تو آسمان کے لیے نو آسمان کے لیے څه کوي وایي چې مریخ ته وختو نو اوس وایي چې بره نور پسې ځو بیا وایي چې چاند ته وختو زمین ہے تیرے لیے جهان ہے تیرے لیے تو نہیں جهان کے لیے ته لیونی شوی تا خپل مقصد نه یې پېژندلی ته خو د جهان دپاره یې ګوره زه دله صحیح ټیسټ کوم زه درته ریښه خبره کوم وایي ته بیا پوهېږې نه وی لیول د ستا زندګۍ لیول به زه چیک کوم ته په کم لیول زندګي تیری ستا څلور لیولې دي باډي لیول دا وجود نه دی په دې چې څوک ډېر مین دی ټول ځایین ته ولاړي نو چې بیا ګورې نه په دغه کې په دې شاپینګ سنټر کې نو وی لکه څه کې وایي دا د میچینګ کپړه مې کته چې دا وسکټ ترې سوټ سره میچ کوي که نه نو بیا وایي چې ګړی مې کته چې ګړی د دې ګاډي سره میچ کوي که نه نو بیا وایي چې بوټان مې کتل نو دې بوټان ته ګوري نو دې ټوله ریفلیکشن دې ته وایي چې ټوله ځان ته ګوري چېرې ټیک یار وایي پلانی ډېر مزیدار دی او پلانی په لباس کې هر څه داسې سټي نو که دې نارینه یي که نه جو دې ټوله ورځ په شاپینګ سنټر کې او ځان له لکه دغه اخلي دا د خپل پوزیشن او د فیشن غم اغستی او په فیشن دومره مینی چې د کور خلک وایي دا سړی چې د غسلخانې ته ننوځي ګل نه رانوځي وایي 3 غنټې پکې تېروي نو هغه ځان پوره سنبالوي او دا خصوصا دا کم فلمي اکټران چې دي یا دا په ټي وي اینکران چې دي په دې سکرین چې راځي دی لاور بیوټي پارلر ته لاړ شي اول ته کې چې میک اپ وکړي او هغه یې سرټیفای کړي نو الو بیا دلته راځي دا باډي لیول باندې زندګي تېروي په باډي لیول چې کومې زنانه زندګي تېروي د هغې د زندګۍ ډېر وخت په بیوټي پارلر کې تېرېږي او خدای دې رحم وکړي په بونیر کې لا نشته په دې اسلام آباد کې کوڅه په کوڅه باندې دي نو چې ته ورته ګورې نو یو زنانه زمونږ یو ډېره ډیګنیفاید فیملي ښکارې ده وی دا په بیوټي پارلر کې کار کوي یعنې جینکۍ سنبالي هلته دا ولې د دې زندګي په باډي لیول باندې را د دې ټول سوچونه باډي ته تاسو به مخکې اورېدلی مایکل جیکسن نوم چې اورېدلی و مایکل جیکسن چې دی هغه د دې یو ایکسټریم مثال و هغه یو څو خبرې کړې دا خلک ډېر به د خپل شي کې دغه یې دا مخلصي لکه زموږ په شان خپل کار دپاره اره روا کوي مایکل جیکسن زندګۍ کې یو ارمان دا و اتک تورو او افریقیندی به و چېرته نو هغه وی چېرې زه انګریز شوی سپین شوی یو یې د زندګۍ مقصد دا و دویم یې د زندګۍ مقصد دا چې زما دا مور او پلار چې دي که نه چې دی نه وی چې لکه دی زما مور او پلار نه وی چې انګریزانو بچوي بعضې خلک په د انګریزانو مینې وایي یاره ډېر زیات ښه خلق دی نو موږ یو پیره په ولاړې ډوډۍ نه خوړه خدای وبخښي زموږ یو ډاکټر صاحب ما ته ولې ما ورته یم اولئک یاکلون کما تاکلون الانعام مې دا انګریزان خوري موږ په ولاړې نه خورو ما ته یاره ډېر زیات ښه خلق دی تا نه دي لیدلي نو بعضې خلک ترې ډېر متاثره نو مایکل جیکسن ته هم ډېر متاثره نو هغه وایي چې دا سکن ټرانسپلانټ چې کوي نو پلاسټیک سرجن ورته وایي نو 55 پلاسټیک سرجن یې کتلي وو 55 او هغې ویله ټول پلاسټیک سرجري وکړه اسم ګوری ته جوړ کړی چې هغه به سوره په اپریشن تیټر کې سوره کړېدلی دا ولې په باډي لیول هغه زندګي تېروله نو هغه د خپل چې سور شو سپین شو نو بیا یې هایر کړه مور او پلار یعنې په کرایه باندې ځان له انګریز مورو او انګریز پلار وکتو چې په دې کې هم کامیاب شو نو بیا یې چېرې یو انګریزه بچی مې وی نو بیا د آرټیفیشل انسیمینیشن ورته وایي په هغې باندې د یوې ښځې دغه وکړو فرټلایزیشن وکړو او جو یو لور وله خدای ورکړه جو هغه لورې جو هغه ارمان یې پوره شو دا 3 ارمانه څلورم دار چې دا څلور خبرې لکه زموږ د اکبر علی بادي هم موږ ته څلور خبرې کړې وه چې بی اے کیا نمبر 1 نمبر 2 نوکر ہوئے نمبر 3 پینشن ملی او نمبر 4 مر گئے نو مایکل جیکسن هم څلور مقصدونه نمبر 1 چې زه د سپین شوې چې تور نه وي نمبر 2 چې د انګریز بچی وي او نمبر 3 چې بچی مې انګریزه وي او نمبر 4 چې کم از کم 150 سال زندگی مې وي
150 سال چې هر څه مې وکړه نه پس بیا زه مړ شوې. اوس په دې ارمان پسې ولګېدلی اکسیجن ټینټ یې کتلی و هغه ته دا پته وه چې اکسیجن کم شي سړی مري نو چې هغه به څه چل کېدو هغې ته به ننوتو چې اکسیجن چېرته کم نشي جو کولیسټرال چې زیات شي جو بلډ پرشر پیدا شي جو کولیسټرال به غریب خپل قتل جو چې هغه به وزن زیاتېدو جو سرجري به یې کوله. اوس دا خپل دغه ټایم یې اچولې ده او دغه در 87 خبر ده بل اوس دوره 87 اوس تېر شوی دی نو هغه چې کله دغه شو ځان ته چلو خدای پاک هغه ناجوړه کو او د اکسیجنو د ډاکټرانو باوجود د 50-55 سال په عمر کې وفات شو او وایي چې په وفات باندې 15 کاله ولګي 15 میاشتې ولګي. یعنی خدای پاک وی چې یاره دغه زراعت د سره نه کوم ځکه اذا جاء اجلهم دا فیصله زمونږ شوې ده جو هغه مایکل جیکسن مړ شو او هغه ارمان یې پوره نه شو او وایي چې کله یې د هغه پوسټ مارټم کو توبه دننه تشه ډوکي و ځکه چې هغې غریق په اکسرسایز یې زوم ځان وجلی و او په دې سټیراید په دې ګولو مولو خوړلو هم ځان وجلی و نو هر ځایونه یې داسې ننوتي و دننه ځکه چې سمارټ یې که نه چې خېټه یې نه راوځي دې ته وایي دا په باډي لیول باندې زندګي تېری ته هسې وایي او وایي چې په دنیا کې دا سروې شوې ده 95% خلق په سلو کې 15 کم سل خلق دا په باډۍ پسې لیوني شو جو هغه ښځې په بیوټي پارلر کې دي او سړي په شاپینګ سنټرو کې دي او ټول تصور دی دی لکه واسکټ دی ډېر مزیدار دی جو بل وي دا پکول دی ډېر زیات ښه دی بل وي مړه دا دغه چې دی که نه دا بوټان دا دې ټیک نه دي دا دغه که که نه ځکه دی ټول په باډي لیول باندې زندګي تېروي. د دې خلقو وایي غټ نقصان دی چې دی د څاروو په شان دي ځکه د څاروي سره خو دی پللی نه شي او دی د هغې سره پلي وی څنګه وی څاروی چې دی مثلا مار دی نو مار کی طرف آپ سونګ نہیں سکتے غار څومره ته کوشش وکړي که نه خو مار د سونګ نه دا نه دی سمیل دی چې د ورایه د مار ته پته لګي چې څوک راغی څه شو دا د انسان نشته نو وی اسن لیونی شوی د مار نه ګټلی نه شي او وی بلی کی طرح آپ دیکھ نہیں سکتے اور گھوڑے کی طرح آپ بھاگ نہیں سکتے نو ته هسې لیږئ بل چې هغې له خدای پاک داسې یو خویونه ورکړي دي څاروو له چې په هغو کې هغې ستاسو نه ګټلې ده وی څنګه وی پتا کې حسد دی په څاروو کې حسد نشته وی یوه ګوړه اس لیے غصہ نہیں ہے کہ دوسرا گھوڑا کیوں موٹا ہو گیا امونږ ټول په دې باندې خفه یو چې یاره پلانی ولې غټ شو د دې دې ګاډي ته وګوره او د دې دې پروموشن ته وګوره دا خو زما نصبي دی په ما نه ځایږي نو وایي چې څاروي ډېر شی څاروي په غوجل کې د یو بل سره ښه ګزاره کوي دوه مولان په یو جومات کې ګزاره نه کوي دوه پروفیسران په کالج کې ګزاره نه کوي چې ګورې په یو بل سټیر اغستی ولې وی هغه ته پروموشن میلاو شو پلانی پې سټی راواغست دا ولې څاروي خو چېرته په یو بل سټی نه رالي کیونکہ ان کے اندر حسد نہیں ہے اور تمہارے اندر حسد ہے ان کے اندر فیئر نہیں ہے هغه ته کې انزایټي اینڈ ډپریشن او تمہارے اندر دیو جن څاروي چې دي هغې په غوجل کې ډېر شی په یو ځای هېڅ نه وي یو بل ته او تاسو دوه کسه چې کو په محراب کې نو وایي جنګ دی د موازنه د مولوي صاحب او کو په مدرسه کې نو وایي جنګ دی په سکول کې خو دی دی او کو فرض که په دغه کې په پارلیمنټ کې جو بیا خو یو طرف ته حزب پی ډي ایم او بل طرف ته پی ټي آی جو جنګ ته ګور ته چې د څاروو داسې جنګ لیدلی وایي ته یې د هغو سره پللی هسې هم نه شې ځکه هغو له خدای پاک چې کومه سرمن ورکړې خر له نو د خر په شان سرمن ستا نه ده نو لکه تا ته خو کمیس پکار دی کمبل پکار دی او خر ته هېڅ هم نه دي پکار خو دومره غټ سکین دی چې هېڅ نه کېږي او د بیزې د پاسه دومره ډېر شی دغه دي ویښته دي چې هغې ته د کمبل ممبل ضرورت نشته ته په کمبل پسې لیونی شوې نو ګټلی خو ته شی نه او په هغه کې دغه کمزوري نشته په هغه کې شته دې وجې نه الله تا ته څه ویلي اولئک کالانعام بل هم اضل نو آپ اینیمل لیول پر زندگی نہیں گزارتے آپ سب اینیمل لیول پر زندگی گزارتے ہیں وایي چې کله ته په باډي لیول باندې زندگی تېری که نه اکثر خلق دا کوي نو وخت به زیات په عدالت کې تېرېږي ځکه که یا به د باندې چا رپورټ کړی یا به دې په چا کړی او هر وخت به د سره فایلونه او هر وخت به د جنګونه ځکه چې په باډي لیول باندې ته زندگی تېری دغه بستایي او په دې کې تا دا خبره ده چې ته ګټلی هسې هم نه شي جو ټینس پی ټینس ته ډپریشن وي او انزایټي وي جو کله به یو ګولۍ خورې کله به بله خورې چېره بېګا ماله خوب نه راتو او څارویاړو چېرته ګولۍ خوري نه هغه ښه په ارام باندې ملاسي نو ته هغه په شان زندګي تر هغه په شان تېری او د هغه په شان یې تېرولی نه شي. دویم نمبر چې کوم خلق دی دې ته وایي 95% خلق دویم نمبر خلق چې دی هغه په ایموشنل لیول دې ته وایي چې سړی جذباتي چې په جذباتو کې راشي چې په پی ټي آی کې شامل شي چې بله ورځ ته خبر شي یاره وایي زه خو ډېره غټه غلطي مې کړې وه دا ولې جذباتي سړی چې دی ډېر زر اوړي نو چې ته ګورې چې له 70 پارټۍ یې بدل کړي نو د دې زندګۍ په جذباتو باندې نو ډېره جذباتو د وجې نه یا خو د چا سره ډېره مینه کوي یا د هغې سړي نه بل ډېر زیات نفرت کوي
تاسو باریان شئ که نه دا اکبر اس بابر دا پښتون دی دا چې دی په د عمران خان سره د عمران خان نه مخه سړی او د چې کوم دی دا پی ټی آی د جوړه کړې وه خو چې د کله جذباتي طور د وی چې دا خو ښه سړی دی ده ته پته ولګي چې دا خو د بار نه فنډینګ راځي نو تاسو یقین وکړئ خدای وله دوره حوصله ورکړې وه چې 8 کاله مسلسل هغه کیس وچلاو او د ملک وزیر اعظم به هغه ته څومره افر کړی او څومره به یې ورله دمکۍ ورکړي وایي چې د ګورنرۍ افر یې ورته وکړو هغه وایي چې نه او هغه ته دا به دمکي به مرګي دېس چل به سره وکړو ځکه چې حکومت سره جګړه وه 8 کاله دغه شانتې ولاړو او 8 کاله پسې کیس وګاټو فارین فنډینګ والا کیس دغه خلق چې د جذباتو وجه نه په چا مین شي نو دا ایموشنل سړی چې که نه نو دغه ځای کې چېرته وړوکی جاړي نو دی په غېږ کې راوالي جو کور ته یې راوړي وایي دی به زمونږ کوي چې ماسخوتنه بیا په ژړا شي وایي دا مې مړه ځان له څه غم کتلی ځکه د ایموشنل لیول وي نو دې ته وایي چې کم خلق دا ډېر کم دي دې ته 4.5 4.5% دا خلق دی چې دی یا خو په جذباتي لیول نو دا جذباتي سړی چې یو ورځ دوی څه غوسئ د خولې نه یې شبې خیږي او بله ورځ چې ګوري د هغې سړي تعریف کوي یله کوي پرون خو تا بد نه وې نه وایي زه نه هم پوه شوی نو بله ورځ بیا وایي اوس بیا نه هم پوه شوی ځکه دی خو د جذبات د دې چې دي هغه کله په بره خیږي دې ته ایموشنل لیول وایي او په انګریزۍ کې د دې دپاره چې کوم دغه دی فارموله ده نه ای کیو یو ته پی کې وي ان فزیکل لیول چې باډي دې څنګه ده وزن دې څومره دی بلډ پریشر دې څنګه دی سمارټ یې که نه ښه ښکار یې که بد دې ته پی کې وي دا چې ایموشنل دې ته ای کې وي او بعضې خلق د ذهانت په لیول باندې زندګي تېروي نو هغه یو بل ته نصیحت کوي مړه خو چې په کوم شي کې 2 روپۍ پیدا هغه کوه لیونی کېږه ما دې ته وایي آی کیو انټیلیجنټ سړی انټیلیجنټ شیطان ډېر انټیلیجنټ و ښه ذهین و جوبایلی ځکه چې هغه دلیل مضبوط و هغه الله پاک ته وی چې خلقتنی من نار زه د اور نه پیدا کړم اور څومره ښکلی اور په بره باندې زور کوي وخلقته من طین دا د خټې نه پیدا کړی خټه په ځمکه پرتی نو ته اوس ما ته وایي ده ته سجده وکړه انټلیکچوال لیول باندې کله چې ستا ذهانت نه دی دا مازغه دی چې کله ته داسې فری پرېږدي جو شیطان جوړ شي ځکه دې لپاره روحاني وحی پکار ده چې وحی له دې سره ملګري شي عقل د دې ته وایي نو د عقل سره چې وحی ملګري شي دا په هغه 4.5% کې دي دې ته آی کې وایي نو 3 خبرې دي یو څوک په فزیکل لیول باندې زندگی تیروي وایي ته زما نه پټېدی نه چې ته وایي زما د زندګۍ مقصد وایي زه ستا دې لیول ته ګورم نه که ته په باډۍ په لیول باندې زندګي تیرې نو ستا وجود ستا د زندګۍ ټول مقصد صرف خوراک دی څښاک دی نو چې چا ځای ته لاړ شي نو وایي هلکه د تحریک محنت پروګرام نه ټوله ورځ د هغې دال صفت کوي دا یې خبرو صفت نه کوي چې احسان الله مولوي صاحب څه ویلي و ځکه دی خو په باډي لیولي نو دی که حج له لاړ شي نو مو یاره خو ډېره خوږه ډوډۍ وه نو چې تبلیغ له لاړ شي نو هلته وایي یاره ډوډۍ پکې ډېره خوږی او خوب پکې ډېر مزیداري دا ولې د ده سوچونه د هغې نه غیر چاپېره ګرځي او چې کله په ذهین لیولي وایي وروره زه خو چې په کوم شي کې 2 روپۍ پیدای زه خو هغه کوم نو دی وایي چې کله دا پیدای نو دی سودخورۍ نه ته نشي منې کولی یو پیره په سواړی په جومات کې ماسپښین نه پس یو ځای ما خبره وکړه نو ما وایي چې دا لکه مثلا د انډرپلی چې دی نو د انډرپلی چې دی دا هم د سود یو شکل دی یاره یو 2-3 کسه داسې ببور شو چې زما دا ملګری ویرېد چې ګینې راپاسي پکې وایي چې د څه شي دا څه شي دغه دی ځکه دی انټلیکچوال لیول دی خو 2 جمع 2 مساوي 4 والا ګروپ دی دی دې ته نه ګوري او الله تعالی په وحی په ذریعه ته خبر کړی چې یمحق الله ربا دا خو وحی ده که نه ويربي الصدقات حالانکه ما تعالی 150 روپۍ درکړې او تا یو 2 میاشتې بس مال 200 راکړې نو دا خو انټلیکچوال لیول باندې خو ما ګټه وکړه سود خو دغې ته وایي خو ته بیا ما ته دا غاړې د وحی په ذریعه باندې وایي چې نه دا به ته به ورکېږې ته شته کېدی نه شي نه خو چې وحی ورسره ملګري شي نو دې ته آی کې ووایي او 4 نمبر دغه چې دی هغې ته سپریچوال لیول وایي روحاني طور باندې سړی زندګي تېروي دا دې لپاره هم دې دغه چې دي مثالونه راکړي اس کیو دې ته وایي پی کیو آی کیو ای کیو او اس کیو سپریچوال لیول په روحاني سطح باندې چې کوم خلق زندگی تیری دی اوس ویلی چې میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی دا خلق چې دی خپل ذاتی غرض نه دا خلق چې دی د خپل د آرام دومره خیال نه ساتي د تبلیغیانو کې اکثر وایي که نه پلانی به وي ټوله شپه ګرځېدو او په خلقو به یې بړستنې ورچولې په ځان نه په خلقو بړستنې اچوي او دا فزیکل لیول د خلقو نه راکاږي نو موږ په دې دغه کې موږ خو فزیکل لیول یو نو ریاض ایرپورټ کې هغې سړي به موږ ته وی صلات دا د جومات دی په دې کې به نه اوده کېږئ زموږ یو ملګري هغه د محراب نه هغه مصله رواز په ځان یې واچوله ځکه دننه خو ایر کنډیشن
او یو سپیریچوال لیول باندې دا پنجابیان چې خی نو بیا ډېر خی د پنډۍ یو کسو یاره زه ورته حیران شوم هغه دقه شان هغه او ښځی دقه شان په دې ایرپورټ کې په دې کرسۍ ناستو که یو خس ته لیدن نه ما ته وی اټ از ناټ الاؤډ زه ورته حیران شوم دقه شانتې ناستو او لکه هغې د خپل ذهن راړقېدلي نه دي او مونږ وایي چې مړه زما ساړه شوي دي او ما له خو خوب راغلی زه خو دننه ځم دا سپیریچوال لیول والا خلق دا وایي چې دا دومره کم دي 0.5% دي 0.5% دا ډېر لږ دي خو دا دنیا د دې د برکت آبادوي دی چې دی د خلقو سره مینه کوي دی د ګناه نه نفرت کوي د ګناهګار سره مینه کوي دی په ګناهګار پسې لګېدلی چې دی به د دې ګناه نه څنګه بچ کېږي د خپل خوب ختم شوی د خپل روټۍ ختم شوی د خپل بوک ختم شوی دی بدل نالی چرته بدل نالی د سره دا غم نه چې زما پسې کې پیدا را د سره دا بنده غمی چې د خلقو پسې کې پیدا را د ټول سوچ دی چې خلق به د خالق سره څنګه میلاویږي او زه به ول روغه څنګه کوم دی جوړ والا خبرې کوي توړ والا نه کوي او دی چې مختلف قسم له دا سپیریچوال لیول خلق چې دی دا خلق دومره الف بین قلوبکم خدای پاک د خلقو پړونو کې د مینه واچي او بیا خپل خلق خپل بچی راولي یره وي دی لږ دم کا یره وي د په سر لږ لاس راکاږه یره وي ماته لږه دوا وکړه یره وي بابا په مخ کې زه دا خبره نشم کولی دا کم خلق دی الله تعالی په دې کې دا اثر واچي او بیا الله تعالی ځای په ځای د هغې صفات ما تا ته ښولي چې ګوره که ته فرض که په سپیریچوال لیول باندې زندګي تېری که نه نو دا د پټېدو خبرې نه دي لومنۍ خبره به صحیح یمشون علی الارض حونا دا سړی چې په لارې ځي د ده به ټول د لارې د تلو نه به ټول عاجزي ټپکوي دی به چېرته داسې نه و چې زه خو یم خو زه یم بلکې د ده تله د ده رفتار او د ده خبرې ټولې به د عاجزۍ یمشون علی الارض او بل لا چې دی به سیریس سنجیده وی نه اذا خاطبهم الجاهلون دی به جنګونه نه کوي پرزول به نه کوي که یو سړی د سره ونښلي نو دی به یاره غالبا زه به نه یم پوه شوی یا به ته نه پوه شوی په دې به بیا باس وکړو او ما ته لږ کار دی وایي ولې دی په خپل لګن کې مه ګني نو کم خلق چې په خپل لګن کې مه ګني نو هغه سره وخت نه نو هغه ته د خپل امین به ته وایي دی غریب په لګن کې مه ګني نو ټوله ورځ دلته نو دی غریب سره د جنګ وخت خو نشته که نه ځکه چې لګن کې مه ګني نو دی چې کله جاهل ورسره مخې ته شي نو دی جاهل ته وایي قالو سلاما نو دی داسې پرفارمنس کوي څنګه چې ابراهیم علیه السلام کړو ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته څه وی یا ابتې ساستغفر لک سلام علیک خپل بابا ته سلام علیک ساستغفر لک ربي دی هغه ښه پوهېږي چې سړی ګناهګار دی خو دی ورته وایي چې نه وروره شی به ورانه نه ودانه وبی دا دومره غمجنې لکه څنګه چې اشرف علي تانوي رحمت الله علیه وی چې سړي پیسې ښکته وی نو ما ورته چې تمہارا یہ پانچے غلط ہے نو ما ته وی چې کیا کہا مولوی جی نو ما چې تمہارا یہ پانچے شریعت کی نگاہ میں غلط ہے نو ما اس نے وی شریعت کی ماں کو گالی دی نو پکار دی شریعت اشرف علی تانوی هغه ته غوسه شوی نو هغه ځان ته غوسه شو وی میرے وجہ سے یہ پہلے گناہ کر رہا تھا اب کفر کرنے لگا اور یہ غلطی میری ہے کفر از که ما دته خبره په طریقه کړې وی دی به ولې دوره ایریټیټ کېدو دی وجه نه هغه غم اغستی اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وی بل دا کنه چې دا سړی چې دی چونکې په سپیریچوال لیول زندگی تیری دی به د شپې د مردارې په شان پروت نه په حدیث کې چې راځي دی سړی به چا ماسوته نو دی چې د سار پاسي دته جیفتون وی چې که د مردار په شان لاسي او چې را پاسي وی نه دی یبیتون لربهم سجدا و قیاما دا سړی چې دی د شپې دی خپل وخت د مینه د الله سره دومره چې دله په دې کټ کې دنم لاس ته خوند ورکوي او دیره دې کټ نه چې پاسي د هغې په هغې کې دومره خوند ته میلاو شي چې دی خلقو ته وایي چې په تهجدو کې کم خوند دی او په بادشاهۍ کې نشته نه هغې بادشاه یې ملنګ ته ووایي بزرګ ته وي تا ډو موږ له راځې نه هغې وایي ستا به بادشاهي څه کوم نو هغه په هغې سات کې هغه یاره چې ما ته یو حدیث ووایه نو هغه وبس کړې په سات کې نو ورته وی بادشاه سلامت د عالمان تکړه که نه د وخت مناسب خبره کوي وی جي تاسو ته ګیشو یو که نه وی که سړی ستا نه دا ګیلاس ونیسي چې دا به نه در کوم ځکه ته خو تږی شوی نو ته به څو قیمت ته وخېږې نو هغه ساده و نو هغه ته نیم حکومت پې ورکوم بیا نو هغه وی ښه ټیک شو وی که دا اوبه چې ته اوس کې دې نه پس دې نه متیازې جوړېږي چې هغه تاله درشي او څوک دې متیازو ته نه پرېږدي یا نه کېږي
ابسټرکشن درته وشي او بیا شمشول بابو زه چې کې تیټر پر تا لګوم چې څه شی راکې نو ته بیا څه وای نو هغه بادشاه چې سوچ کاو وی باقی نیمه بادشاہي به ولا جوغل ورکم ناغه وستاره دی بادشاہي د نیمه بادشاہي قیمت ته یو بو د ګټ برابر دی ا د نیمه بادشاہي قیمت د متیازو د یو ګټ برابر دی نو زه خپل تهجد په دی ولې خراب کوم تا خو په خپل کیلکولیشن وکړو نو د دې وجنه یبیتون لربهم سجدا وقیاما او دا درې کارونه کوي او بیا د ورځې د خدای نه غواړي ربنا اصرف عنا عذاب جهنم یریږي د الله نه دې نه وي چې ما نه بخي نه څوک به بخي ازر وکنم په جماعت کې ازب تحریک مهنت کې میټول اس پر نکړه او اره شب بیدارې کې مخې تناسمه او تقرونه زې په ځای کوم نو دا خبره وي چې ما نه بخي نو ما ټرک نه دی بوله ها او ټول شراب سکلو ما نه دي سکلي دي ته وی بولډنس کم سړی چې په نیکۍ باندې په خدای بولډ شي دا ګناه شي او کم سړی چې ګناه کر کې ہوئے نادم شي دا په نیکۍ بدل شي نو چې هغه دې نیکو باوجود وي ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما او بل دا خبره چې دا خلق چی کنه د دې په دغه کې اذا انفقوا لم يسرفوا دی چرته اسراف نه کوي خپل مال په زیات وخت نه لګي د حکومت مال لخواړه ګوت نه وروړي پاکستان تاسو ته به الله دې خیر وکړي خو دومره په بد حل چې و چې پاکستانی نظام اوس په دغه کې جولای کې دا سره تاسو ته میاش پته رسېده وای راته نو خو یو میاش وشو په 21 جولای باندې د پاکستان حکومت یو اورډیننس نه پاس کړی دی چې د هغې مطابق زمونږ په پاکستان کې چې کم آیل دی ګیس دی پاور پلانټ دی دا په دوبۍ خرڅوي دوبۍ چې د په حقیقت کې اسرائیل دی اوسو قیمت هم شوی دی 2.5 ته وایي 2.5 ته وایي 2.5 ته وایي که نه نو $2.5 بلین باندې هغه قیمت شوی دی ولې دې سره پیسې نشته نو چې دغه $1 بلین راشي نو دا به دې زر زر والوځي لکه چې په کوم ځای کې 10 نوکران پکاري نو دې پکې سل ولګي وایي چې زمونږ کسان په نوکرۍ شي که نه نو استاره پی نه دی انټرنیشنلی دا قانون دی چې په یو جاز باندې 150 ملازمین پکار دي په 150 دا امیریټ ایرلاین نه دی په دې کې 59 دي ان 150 نم کم دا امارات وته وای کنه نو امارات ایرلاین زکه خچلیږي چې هغه په یو جاز پسې 59 دي نو 59 دغه دي ملازمین دي او ستاره پاکستان په یو جاز پسې 750 ملازمین 750 ها MLS په ټاپ ته دا ولې لم یسرفو ته اسراف کې ستا چې کم شی په 10 روپۍ کېږي په هغې په زرګاو لګوي ځکه ته خو خپل سړي نوکران کوې که نه دا سټیل میل چې دی په دې کې چې ته خپل ټول کسان نه باسې نو هغه به بیا څنګه به یې پوره کوي نو هغه قید اعظم ته و دا 14 اګست دی نن 14 اګست قید اعظم چې د پاکستان جوړاو داسې په ګپ کې خو نه جوړ کړی نو میلمه وله راغلی و نه د چې هغه میلمه روزخطاو نو دا بلپونه یې مړه کړه نو هغه ته सरकारी बल्ब है हज़रत आप इसको क्यों बुझाते हैं अगर अगर मेरे घर के होते तो शायद मैं न बुझाता लेकिन ये कौम की अमानत है और तुम दे पर बर छत क्यों नुचखतरा कुछ तुम स्टेयर्स पर नीचे जा रहे हो जब तुम यहाँ से उतर जाओगे तो मैं स्टेयर्स की बत्ती को भी बुझाऊँगा अगदा चल खाओ खूब मख का नो रज़ो कि जहांगीर तरीन देगा ना मालदार सड़े न जहांगीर तरीन चाहता इलेक्शन तो वलाड़ो नवाज शरीफ दौरो नो नवाज शरीफ दा इलेक्शन द गठलो द पारा هغه حلقې د 20 ارب روپو اعلان کړ 20 ارب روپۍ لګا دا مونږ چې شیر اکبر هغه دلته کې پولونه به جوړول نو چې ته خزانه دي سي لګې نو بیا خو صفات نشي پاسید پاتې نشي چې پاتې نشي نو لم یسرفو ته اسراف کې په سرکاري سطح کې هغه خبره کوله کنه یو کس لیکلی ادیب دی وی چې زه نایک وته وای دا دغه چې کوي چکلی چې چلی نو دا هغې مشر و نو هغې کمرې ته لاړم نو هغې دوه دغه ایر کنډیشنز لګولي او لکه د سړځای نه راپیدا نو ما ورته چې اگر آپ ایک ایر کنڈیشن کو بجھائے ایک اے سی کو بجھائے تو آپ کو سردی زیادہ نہیں لگے گی نو هغې ما ته وی چې صاحب بل کون سا ہم نے دینا ہے نو بیا اے سی صاحب ځای ته تللی وم نو هلته کې هغه هم دوه دغه لګولي وو اے سیز لګولي وو کوټ پینټ اچولي وو او کوټ یې دغه کړی وو ټایي لګولې وه نو یې ښه مزیدار یخه کمره وه نو ما ورته چې حضرت اگر آپ ایک اے سی بجھائیں تو بل کم آئے گا نو هغه هم ما ته چې بل کون سے ہم نے دینا ہے
मैं जिस मुल्क के नायक की बात स्टेटमेंट और एक डिप्टी कमिश्नर और ऐसे असिस्टेंट कमिश्नर की बात एक हो जाए, वो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। मंग दा वो 2022 थे और मंग पे 79 के 89 के शुरू करे वाला IMF ने पे कर्जा नहीं बा कर्जा राखवला मंग बदल त पे खल्को खोरावला زر زر کنه چې لکه پلانې نه وکړ کا پلانې لور کا پلانې کا دا چې زما په خیال د مشرف په خپل وخت کې چې 20 اربدي کو دومره روپۍ قرضې سیاستدانانو ته معاف کړي دا نه روچ وي مې نه دومره دا بینک نه چې قرضه به واغسته جو به هغې ته معاف شوه نو دې ته خو پیسې نه ټینګېږي نو هغه شی خو شو اوس ما ستا سره مر څه شی پاتې دی لکه فرض کړه دا آیلینډ ګیس دا جو سودي موټر وی وغیره دا خو مخکې نه غاڼه کړو غاڼې ته ګروي رکھنا وي دا خو لکه کوي سړی خو خرڅي نه اب بیچنا ہے اوس خرڅي او چې کله دای خرڅ کو نو دی خو دا لوپری خو د ډیر دی خو الوزي نو په 2 کال کې به دا لوزولي چې دا لوزولي بیا سره صرف اټم بم پاتې دی او صرف اسرائیل تسلیمول پکار دی ابو چې اسرائیل تسلیم کا او اټم بم منګ لرا کا ځکه تاسو ته خطر ده په پلانونه د نان سټیټ ایکټرز چې وته وي جو ته بیا خو تاسو خوششته نه اول ته غوته عادت شي چې ته عادت شي ته به داواله او هغه ورځ به د پاکستان د مرګي چې ستا به د خدای په نسبت باندې هم ته به اسرائیل سره تسلیم کې جو د خدای په نظم ګناهګار شوی ا د مخلوق په نظر کې اوس پک شي ځکه ستا سره خو یو ټیم قوت ته چې دا د نه لاړ شي خدای دغه ورځ په موږ را نه وي لذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا شمانهم نه چې دې سره خو پیسې زمکه خو پیالي اګه ته ته چې مرکز لګه چندرا کا نو زما سره سړي ملو ته خو زلي دلې ما خپل بچو باندې هم خرچه نه کوي نو دې ته وی ولم یقتروا وکانه بین ذلک قواما دا خلق چې دی دا په سپیریچوال زندگی تیری دی په خرچه کې څنګه چې وخت احسان الله صاحب وي چې دا ول د خپل کور یو روپۍ را سره وي په ځان ولګوا وی جیبل را سره ده وي په خزه دی ولګوا وی بل را سره ده وي په زوی دی ولګوا ګوره ترتیب یو ته څومره خپل خو نو کم سړی چې جوارګری لوپری ناغت بازه بار چې کم دی لنګر چلی ا د خپل وړو د فیس پیسې د مور سره نه نه غریب یو ځای لا بل ځای لذي نو هغه خبره کوله هیروین ولا اسماعیل صاحب غالبا الفاظ نه ما بخیاله بل څه مدرسه چې د پدغه کې ها مسیح ګل صاحب غالبا د غال فازو چې لکه په دې دغه کې د نشان ډیر شي پراتی په دې حیات آباد کې د خیبر هسپتال په فوټ پاتونو وی یو خزراله او خپل خاون ته وی چې د دلته پروتي ا د وړو د فیس لپاره ما بدکاری شروع ځکه چې پیسې نه نو څه چل به بیا کې نو د دین ولم یقتروا وکستاز مواری خدا چې د خپل بچو د سکول فیس خو جتا ور کړی کنه چې دا غي د بستي تنظیم دی کړی کنه نه ته بار شه دغه وی پلان ډیر خسړې په تایلند کې ډیره خرچه کوي چې څوک زوی دغه میلمای چې بیا ته تاسو کې ناغو یره ډاکټر صاحب لقرض پیسې برانه کې نو تا ټول التوالو زولې کنه ته بزان ته ګوري کنه نه دې ته وی ولم یقتروا وکانه بین ذلک قواما او بیا دا خلق چې دی ګناه نه کوي دا خلق چې دی ګناه نه کوي غټ غټ ګناونه خواړو کینا او کو فرض کوشي ته نظر توبه وباس الا من تاب و امن او بل د دې سپیریچوال لیول غټ صفت دی چې اذا ذکروا بآیات ربهم دی د مجلسونو هغه مجلسونو ته زی چې په کوم مجلسونو کې درس او تدریس او هغه کې نو د قران درس لمزي د حدیث درس لمزي او د سینه وي چې مال راضي زه اسې د علم نه چوب نو د سینه وي یو دا چې کله مولوی صاحب تقریر کوي خبره کوله کنه به موږ مولوی صاحب ته چې په معاملاتو خبرې وکړه او دا د تبلیغات وغیرہ ډیر پریشان دي چې امت ته معاملاتو د لاسه خراب شو نو تر مانځه صفاتو کې دغه حج صفاتو کې د عمرې صفاتو کې و یره لګ د معاملاتو سو وایا نو چې ته د خور لور د برای خبرې کې ما بابا دې خدای په هغه د حقیقت نه مولوی صاحب ته وي موږ دې لته نه نیولې موږ د خپل عربی خطبه وایا او دغه به مو وایا او هغه یو په ځای له صدقات راغسته نو هغه وی چې هغه کې چرته داو سو په کې بچا ها قربانای کې چې په پیسې گزاره کوي چې حرام پیسې یو ملګری سره دغه پیسې حرام وي نو د ټول ټبر د ټول ډلې قرباني نه کیږي هغه سړی ورته आवाज وکړي مړه وي دا فضایل اعمال وای دا فضایل صدقات څه شي لراله دا بل کتاب نه دی دیته وای لم يخروا عليها صما وعميانا چې ستا په مفادات او زر پریوزی کنه نو خود بدلته نه قرآن کو بدل لیتے ہیں هل خپل اصلاح کول غواړي خپل اصلاح ته خو زما سمې نشته نو مولوی صاحب ته هم چې ته قرآن بدل کا دا آیاتونه پکې ډوایم لم يخروا عليها صما وعميانا
اګه ته وته چې راځه بیان دی نو دې نه راځي نو دې بیان نه راځي هغه بیان نه ځل ته دې په سبق چرته یې کوي اګه تاسو یو کې دې ډېر خوږ جواب ورکړي وې څه پکار دی عمل پکار دی مړه عمل نه غوي عمل خو د علم نه پس نه باب العلم قبل العمل نو علم چې دی خو ته کېنه او عمل ته عمل پکار دی مړه وې داسې لیونی دی خخ دی او بد دی لم يخروا عليها سما وعيانا سپیریچوال لیول چې وې دی به دومره د الله په دین پسې لیونی ګرځي لکه څنګه چې تګې په اوبو پسې ګرځي الکال ته بیان دی یاره کینو ته څه خبره وکي الته اسماعیل سره غل یاره کینو ورته کوي الته کې تربیتګاه دی وې کینو ته کوڅ چرو کې الته کې پلانې درس قرآن کې کینو سو کې د سره غمی چې رز سجده کما زکه چې د سپیریچوال ول ژوندۍ تیری او بل ورخی چې لم يشهدوا قول څنګه دی لا يشهدون الزور نه کاغه په اسمبلی کې دروغ مجلسي ا کاغه په کوټ کې او کاغه په کلی کې خو چې خبره د ګنای نو هغه ته زمنه او کيمنه نو هغه دا کنه هغه سړی خبره کوي و چې بل سړی او هغه زما پارټي لاره شي ووټ ورکیندا سره د ضمیر مطابق आवाज وکړو کنه خو کو زما د بل ورکیندا سره لوټا دا لا يشهدون زور لکه پرون خو تا دي سوي نو چې کله سپریم کورټ فیصله وکړي چې عمران خان ته وایي چې ته زره دی ځای نه اکه نه ځینو ګاډي راوستیو او دغه چې کوم د جیل هغه ګاډي هر څه تیارو نو یاره سپریم کورټ بر وخت دغه واغس خو بل سپریم کورټ ته وایي چې د اتوار ورځ پیر په ورځ پورې به ته پلانې وزیر اعلی سوت وي دیانتدار وزیر اعلی امانتدار وزیر اعلی به نو د اتوار په ورځ 37 کسانو د کابینې نه حلف واغستو لکه دا ناروا چرته شوی د سبا نه بل ورځ بستا فیصله کیږي انن تر 37 کسانو نه له عادت ته جایز وای ریشاله پیر په ورځ دا تاسو چل کړو نو دا ته چې کېده دیته وای چې زور ته په خپل دروغ نه رښتیا جوړه د خپل مقصد د پاره او بیا د دې خلکو یو ډیره غټه فائدہ دی او غټ صفت دی چې دی سچل کوي ربنا حب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين دی د خپل بچو غمغستی خپل بچو چې غستین دواګانې کوي چې خدای زما دا بچي زما رسترګو ټنډک کې او دایم غمی چې زکم کار کوم چې زما دا بچي هغه کار وکي ټنډک دی ته وای چې ستا سترګې یخی شي اګه فرض کته په یو لار روانه ا بچی دی په بل لار رواني د دې دا مطلب چې دا سترګو ټنډک نه دی سترګې خو دې سوځي نو کړه دې په دې ته دا فیصله وکي چې بس د الله رحم دی زه په جماعت کې ما او یو زم په ټي آی کې دی ابل په ان پی کې دی او کار خ روان دی دیته وي چې ته دې مطلب دی چې ته د دین د پاره نه استعماله ته کاروبار د پاره استعماله ځکه چې وجعلنی للمتقین اماما ته خو وای چې خدای زه مشرم د دې کور نو چې زم متقیم چې دا کشران را سره متقیان شي نو زه په دې دفتر کې کار کوم زما نور ملګری هلته کې رشوت علي زه رشوت نه علم زاغو ته مالکه ما رشوت نه غسته زما په ژوندۍ کې خو گزاره کیږي نو تاسو مالې نو چې کله غم نه علي یره وې دې مولوی صاحب په خبره مونږ پوکړو حرام حلال لا ته خو نو زه امام شوم دا زما متقیان شو اکنه الته رشوت چا نه پیژنده ما ته چلو خو یره وې د ملایا خلکو بډې نه پیژندې مونږ پښتنو تر بډو چلو خو نو دا ته د منحرفین امام شوي کنه نو وجعلنی للمتقین اماما دا په سپیریچوال ویل چې کم خلق زندگی تیری د دې وې درې صفاتونه پکار دي نمبر 1 د ریفلیکشن وته وي چې خلق بتای اعتراض کوي کنه هغه ته بغوګ دی وګ به ته دې سیک دی فیډبیک دیته وي چې وګ به دې کې لکه حضرت عمر صاحب چې وګ کې خودو حضرت عمر صاحب چې وی اسمعوا واطيعوا خبره ته وګ کې دی هغه ته لا نسمع ولا نطيع سلمان رضی الله عنه صحابي پاسه وی خبره ته وګ نه ویولې وی دې کمیس ته دی وګوره تا چې کومې کپڑے تقسیم کړي نو زستا دوره وجود خپل دنګ دی نو په دې پتا باندې څنګه پوره شو مونږ نه پوره کیږي نه خپل زوی عبد الله ابن عمر ته تپاسه هغه ما خپل کپڑا دل ور کړي حضرت عمر صاحب ته ټاک ونیستو عدالت کته مولوی صاحب ته چر د امونس کې غتا رکوع سجده سو نه کړه او تا خدا آخرت زیته ونه رساو د اخیری دوه رکعاتونه کې تا ګور چې درې پیری سبحان الله وکړو ځکه چې لامنګ درې درې نو چې تر رکوع لته وي او ته بل جمعه تلار شکه اوس د عمر صاحب خو نه خپه کیږي او ته خپه کیږي دي ته وای چې ته بیا سجل کې ته بر متقیان امام ته دي ته وای فیډبیک چې ته بغوږ چې تاسو لکه ډاکټر صاحب خبره دی کولې خدای شته کو په خبرو پویدو ته په انګریزي وای نو ته بیا وای چې را واقعي دا سړی ټیک وای هو کوته وای چې نه وام بیا ځان لبل سو ګورای د دې مطلب دی چې ته د متقین او امام نه د امام غټ صفت بدای چې هغه به فیډبیک ته وګ دی دویم دی ریفلیکشن دی ته وای چې ته به شیشې کې ځان ته ګور چې رز سمره پوبو کې شیشه دا چې ځان سره به احتساب کې سار به احتساب کې ما خام به احتساب کې چې رزم کا او دریمه خبره دا چې
फ़ौरन एक्शन बना ले दे तो वही लका महसूस हम एक्शन पहले लेते हैं, महसूस पहले करते हैं कना और एक्शन बाद में लेना चाहिए। लका खबरें बांधे बस सोचो कि सोचो पहले बिया पे एक्शन वाखला नो तो सोच न के और फ़ौरन अमल के नो बिया वरुस्तु वाला लका सړی غزیر روان دی بتی ته والا نو ته تاسو نه کې چیرې دا سوکته نو دې ځنه ته کنزلو کې چې غویز وي ته بتی ولې واخې چې راشي استا ترې نو دا ناروا تاول یره ډیرو ته کوستر کې شو دا ولې ته د امامتۍ قابل نه دی مشر چې ابل اول خصوص وکي دا غینه پس به بیا اکشن علي تا مخکې اکشن واغسته ورستو سوچ کې نو یره خو ځنه هم پویدلې نو ته بیا دا کوشش کې نو کدا صفاتونه پتا کې کنه نو تعالی خدای صدر کې اولایک یجزون الغرفه ته په سپیریچوال لیول زندگی تیرې تا د الله د رضا د پاره خپل انانیت ختم کړو تعالی اوس مونږ بنگله درکو ځکه تا تواضع کړې وه ته مونږ پورته کړې وی دا غرفه دومره ښکلی ځای دی چې باطنها من ظاهرها بار د دننه نه ښکاري دننه د بار نه ښکاري نو وی دا چا دپاره دی صحابي تپوس وکړو نو هغه وی من تاب الکلام چې چا خبرې خوږي سي قالو سلاما والا شو کنه نو او اطعم الطعام چې څوک د ډوډۍ ست چاته کوي نو وګوره کې وقامو بالليل والناس نيام چې خلق دې تهجد لپاسي نو صلوا بالليل والناس نيام نو چې کله پتا کې دا صفاتونه رالل نو خدای پاک به تعالی غرفه درکې ولې بما صبروا ځکه صبر بکې دلته هوا بار یخه ده او دنه ګرمه ده نو دې ګرمې ته بکې نه صبر دی ته وایي چې انفیوریبل سرکمسټانسز چې ستاره طبیعت خلاف کارونه آیته ته صبر وکړي الګ وایي خولې شي یاره وایي خولې دې شم خو کنسنټریشن مې یاره وایي خوب راته و یاره را دي شي دې ته صبر وایي وی د صبر درې قسمونه دي صبر علی البلا پتا مصیبت راځي خو ډیر شور نه کې سجه لک سات وګه پاتې شي لک سات له بجلی لاړه یا لک سات اے سی ختم شو نو خو مې رخ کړی د چیرې دا بغیر اے سی گاډي کې بزم نه بما صبرو صبر عن المعصیه یره دا ورانه کول غواړي خو خدینه دا یره زما خو توبه رزخ نه کوم دې ته صبر او صبر علی الطاعه یره شپې خو لنډې دي خو رسار منزله پازده غواړي یره وی ارسه کوله شم احسان الله مولوی صاحب خبره وی چې ارشه په دم غو نسوار نشم ارسه کوله شم خو د سار منزله ته مې سمې نشته یره دې راته مو نو په جمعات کې باس خوتن چې کم سپي نو سار دغه وی اقامت لم سړی نه ملويږي او اذان لم نه ملويږي ځکه صبر علی الطاعه نه کوي صبر علی الطاعه دا ته وی چې لنډې شپې هم به ته پاسه اچوک دیش پینم به پاسه او شکل او به یخینو په جیمه کې به دسم کې اکه ډېرې ګرمي نه په وړي کې به پم کې کو پکې نه هم کې دیته وي دا صبر سره یہ جنت کی قیمت ہے جو جنت کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ان کے لیے کیا ہے جہنم نو د جهنم نه د ځان بچ کول د لپاره قیمت پور کول غواړي او قیمت ته صبر دی دا خلق ډیر کم دی او دا هغه خلق دی چې په سپیریچوال لیول په روحاني سطح زندگی تیرول غواړي دا خلق رښتینی دی میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين